او دا یاد لرئ په قرآن کریم کې خدای پاک جل جلالہ خالق کائنات چې فرمایلی دی آیات کریمه دی چې ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. خدای پاک جل جلالہ چې په قرآن کریم کې کوم په آیات مبارکه کې فرمایلی دي چې په کال کې ابتدا د دنیا نه په کال کې 12 میاشتې دي او په هغه 12 میاشتو کې 4 میاشتې دا د حرمت والا دي، دا د ډیر عزت والا او فضیلت والا دی. په هغه 4 حرمت والا میاشتو کې یو میاشت دغه ذوالقاعده چې دا کومه میاشت نن د هغه ډومبنۍ پهلنۍ ورځ ده او دا په حرمت والا میاشتو کې ده. څنګه چې خدای پاک جل جلاله قرآن کې فرمایي چې ګناه نافرمانی دا اسم وبال دی، دا اسم رب لا یزال دا نارضگی نعوذ بالله سبب ګرځي. نافرمانی اسم خشه نه دی خو په خصوصي توګه باندې دغه 4 میاشتو په بابت کې چې کوم حرمت والا میاشت دي په خصوصي توګه باندې الله تعالی په قرآن کې ما او تا من کړیو او فرمایلی دی چې فلا تظلموا فيهن انفسکم. ټول کال ټول عمر د الله جل جلاله نافرمانی دا او هغه باندې الله تعالی خپکیږي، انسان الله ناراضه کیږي. خو بیا په خصوصي توګه باندې په دغه 4 میاشتو کې چې کوم د حرمت والا میاشت دي په دغه میاشتو کې الله فرمایي چې ډیر خیال ساتئ په خصوصي توګه باندې فلا تظلموا فيهن انفسکم چې ګوره په دغه 4 میاشتو کې د الله جل جلاله نافرمانی ارنو نشي، یعنی خصوصی خیال یا اوساته. ځکه علما لیکي مفسرین لیکي چې څنګه د حرمت والا میاشتو ثواب او نیکی دا د نور میاشتو نه بهتر ثواب دی، د نور میاشتو نه بهتر نیکی دا. همدغه رنګ علما فرمایي او د آیات د دغه حصے نه استدلال کا چې فلا تظلموا فيهن انفسکم. څنګه چې د دغه 4 میاشتو نیکی بهتر نیکی دا او د نور میاشتو نه ښه نیکی دا، همدغه رنګ د حرمت والا میاشتو نافرمانیم داسې نافرمانی دا چې په دغه نافرمانی باندې انسان ته ډبل جرم او ډبل سزا نعوذ بالله بیا ملاوږي. نو دی وجنا پکار دادا چې په ټول کال مونږ تاسو نافرمانی نه ځان وساتو، نیکی وکړو، ازما استا زندگی په نیکیو باندې الله خسته کا. او بیا ک نیکی ازما استا کوم نفلی نیکی د یا ذکر او اذکار یا خیرات صدقات تلاوت ته کاغه نو شکړای، کم از کم چې ما او تا د الله جل جلاله نافرمانی نه ځان وساتو په دغه حرمت والا میاشتو. نو صاحبانو دا ذوالقاعده دا پاغه 4 میاشتو کې یو میاشتا اسلامی یو لسمه میاشتا او نن جمعه مبارک په ورځ باندې داغه ډومبنۍ ورځ ده.